بیا 18 ذوالحجه ده د ذوالحجې میاشت 18 تاریخ دی او په دې تاریخ باندې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه هغه په مدینه کې ډیر ظلمن شهید شوی دی او د باغیان دي د کورنګیر چاپیره محاصره کړی ده ګیرای اچولې ده صلیخ رضی شوی دی خوراک د پارس نشته دی سکات د پارس نشته دی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ورته وی اے عثمانه د لوګ یو د تندې سي چل کوي حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ورته مخکینه وی چې کله را باندې لوګ راشي نو په مانزه باندې ودرېږم نو زما لوګه ختم شي او کله چې را باندې تند راشي نو د الله د کتاب تلاوت شروع کما نو زما هغه تند ختم شي بس په دې باندې می گزاره چلیږي صلیخ رضی وشوي صلیخته مرز ده 18 ذوالحجه ده حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ آغا بر راغه دیوال ته شو باغیان کې چاپی رناس دي او ویل چې زه صرف یو درې خبرې کول غواړم او بیا ستاسو هغه چې تاسو څه کوئ هغه وکړئ ویل اے خلقو په اسلام کې اے خلقو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله عمرې لروانو 1400 صحابه کرام ورسره دي حدیبیه مقام ته ورسېدل لالته کې نبی علیہ السلام خپل دواړه لاسونه اوچت کړل او یو لاس لاندې کې دا لاس زما دی میز کې لاسونه د صحابه کرامو دي او را پاسه لاس ته وی چې دا لاس دا د حضرت عثمان دی دا خپل لاس ته نبی علیہ السلام حضرت عثمان لاس ویلی او کنه بیا ویلی وی هغه لاس چې هغه ته نبی علیہ السلام خپل لاس ویلیو هغه لاس من نن تاسو الزام لګول دی چې دا خائن دی د خیانت کی دویمه خبره وکړه وی خلقو کله چې مسجد نبوي کې زه تنگ شو او مسجد نبوي سرخوا کې زه غستلو نبی علیہ السلام فرمایل چې چا دازه واغست او د جمعه ته پاره وقف کو نو زه هغه د پاره په جنت ضمانت ورکوم زه هغه د پاره د جنت ضامن ما زه چا غستیو و تا غستیو وینن صلیخ رضی وشوي چې زه په هغه جمعه کې د موز کولو نه منع کړی شوی ما درېمه خبره وکړه چې په مدینه کې یو کویو د يهودي کویو هغه به مسلمانانو له اوبتنه نه ورکولې او که ورکولې به نو داغي به روپۍ اغستلې زیات قیمت به اغست نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل کچا دا کوی واغست او د الله رضا د پاره وقف ک نو زه هغه د پاره د جنت ضمانت ورکوم زغه لپاره د جنت ضامن دا کوي چا غستیو و تا غستیو ونن صلیخ رضی وشوي چې په ما باندې ما دغه کوینا یو ګټ توبوم نه دی کړي تا درې خبرې وکړي او بیا ویل اے خلقو په اسلام کې خود درې قسم خلقو مرګ هغه جایز دی یو هغه کس چې هغه شادي شوده وي او بیا زنا وکي نو زما خو په الله مې د قسمی ما خو په کفر کې ما جاهلیت زماره کې مچرتا غیر محرمه نه دي کتلی او دویم دا هغه کس قتل هغه جایز وي چې هغه مرتد شي دین اسلام پری نو په الله مې د قسم زخوسم دا کلمه ویم چې لا اله الا الله محمد رسول الله او بل دا هغه کس قتل جایز چې هغه بل مسلمان قصدن قتل کی نو ما خدا درې واړه کارونه نه دي کړی بس تا خبره وکړه او راکوشو 18 ذوالحجه دا د غرمې ټیم دی د جمعې ورځ ده
اوده شو سترګه یې ولګېدله چې سترګه یې ولګېدله نو بس د خوب نه راپاسېد نو خپلې بیبي حضرت نایلې ته وایي چې بس زما آخري وخت دی وی ولې ما خوب ولد په خوب کې مې نبی علیه الصلاۃ والسلام ولد نبی علیه الصلاۃ والسلام تپوس وکړه چې حضرت عثمانه څنګه حالت دی حال احوال هغه څنګه تېرېږي نو ما ورته وویل ای د الله رسوله صلیخ ورځې شوي دي چې په ناره باندې ما صلیخ ورځې شوي دي چې روژه مې ده خوراک د پاره څه نشته دی نبی علیه الصلاۃ والسلام ما ته وفرمیل چې ای حضرت عثمانه نن به ته روژه ماتې افطار به نن ما سره په جنت کې کوي دا یې ماته ویل دي آخري وخت دی بس غسل یې وکړه او لاندې پاجامه یې واغوستله ځکه چې ډېر حیاناک و که نه پاجامه یې واغوستله او د الله کتاب هغه یې راواغسته او مخکې کېښود تلاوت یې شروع کړه الله کتاب لولي په دې کې باغیانو دیوال مات کړه او دنده واوښته حمله یې وکړه او وینه چې وینا دا راغله او کته په قرآن دی آیات باندې چې دی هغه ولګېده په زبان باندې دا آیات مبارک جاری و چې فسیکفیکهم الله وهو السمیع العلیم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قرآن او حضرت عثمان د دو یاری په خشوله حضرت عثمان قرآن لزه ورکړو قرآن مینا هغه په خپل زړه کې هغه خخه کړی و هغه مضبوطه کړی و نو قرآن د حضرت عثمان هغه ویناغه محفوظ کړه داو د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ شان او مقام او مرتبه موږ له پکار ده چې موږ د صحابه کرام واقعات هغه خپل ماشومان ته ویو